بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګري، امید لرم چې تاسو ټول ښه وئ. عید دوه ورځې مبارک شه. ملګري ټولو ته زه دا درخواست که خاص کر والدینو ته چې د ګرمي موسم ښه دی، عید خوښۍ مو کاودو. هر بچی دا غواړي چې زه چکر ولګوم او خوښي منه وکړه، او د میشتو څخه په طرف بچیانو ته دا پته نه لګېږي چې ودره دا چار زه ښه کړه که بده کړه. اوس خو دا نیو روغه کال چې د بچي اکسیډنټ کړی دی او لږ کې پوسټ ولګوه، د پلور نوم پته نه ورته لګېږي، د می څنګه اکسیډنټ کړی دی چوک کښې. نو ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ کوم، والدینو ته خاص کر چې خپل بال بچ باندې نظر ولرئ. ګرمي موسم د هر سړی به ته زور کو د مینه تاسیس کو چې چیرته به می یا ته زون رسوي چې یاره په شولن بشي. په ډېرې حادثې داسې رسي چې بیا ثابته بچي لامبو یزدانې په شوافات شي، مړ شي، بیا د چګولې طریقه نه وي. بیا خلک وایي چې ریسک ول لیټ رغول پنکای شو په دا موقع شه عید مخه دو هر ډپارټمنټ بیزي په خپل کرویې شه لګیا وي، مهنت کوشش کو. نو زه ټولو ته دا ریکویسټ کوم چې خپل بال بچ باندې نظر ولرئ. ډېر په دا چینج په سزګار باندې مستی کو، په موټرسایکل نه مستی کو، د دغه وجې بیا دا اکسیډنټونه د حادثې او کور ته غم دغ درد جوړ شي. لہذا خپل بال بچ په خپل لوس لوندې چکر پې ولګوئ. بالکل دا ګرځي ځکه چې عید ده، او ډېر ملګري یې خپل بال بچ ته پوره چینج او سزګار سپیشل کو، او هغه ته بیا دا پته نه لګېږي چې دی په بازورینه شي او په روډینه باندې کیمه مستۍ پې کو. نو دا سپیشل ویډیو دغه دپاره مې جوړه کړه. ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ کوم چې دا شیر ښه کړئ او خپل بال بچ باندې خصوصي نظر ولرئ. مهرباني شکریه.